وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تو الله د توحید او داغه ضد چې د شرک داغه شرک نه د مخالفت په سلسله مونږ یو څو درسونه وکړل خطبو په شکل کې او د شرک بدی او مذمتونه بیانول مو شروع کړو چې شرک انتهایی بد عمل دی او الله تعالی د هغه بده بیان کړی دی او د هغه بدونه اکثر بدې د شرک مونږ ذکر کړی وي او عرض باغی کې داو چې زمونږ په الله تعالی عقیده جوړ شي او د الله مقابله کې کڅوګ نبی پیش کړي او د الله صفات نبی لور کوي یا د الله یو نیک ولی لور کوي یا یو ژوندی او یو مړی لور کوي یو خزه او یو سړی لور کوي دا شرک دی او داسې انسان به جهنم ته ځي او جنت په د باندې حرام دی او دا شرک سراسر گمراهی ده دا شرک سراسر تاوان دی او دا شرک دا همیشه د پاره د مسلمان تباہی ده او د مسلمان د پاره د حق لار بندون کې عمل دی او قرآن په دې باندې گواه دی چې شرک ته الله تور تیار ویلې ده ځکه مشرک ته د توحید غوند اهم سیز نخکاری نو چې کم سړی باندې توحید بند بس دا په تور تیارو کې دی ځکه د الله د توحید نه واضح شی په کائنات کې بل نشتا نو چې یو سړی د الله د توحید نه خبره دی گویا دی په تکه تور تیاره کې دی او الله تعالی فرمایي کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا قرآن میں پتا باندې نازل کړي د دې د پاره لتخرج الناس من الظلمات الى النور چې تخلق د تیارون رڼا ته وباسي الظلمات دین د ټولو نه اول تیارې د شرک مراد دی او د کفر بیا ته تیارې د بدعات او د رسم او رواج او د نورو ګناهونو نو الظلمات قرآن شرک ته تور تیاری ہوئے ام دغه رنګه سورہ انعام کے اللہ فرمائی مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها دا مشرک مثال پشاد دا اغ سڑی دے چپتک تور تیارو کی او رانات نہ رکی چانچ رانا رکی دے پتک تور تیارا کے دے نو چانچ دا اللہ توحید رک دے دیم پتک تور تیارا دا شرک کے دے او سورہ نور کے اللہ فرمائی کا ظلمات فی بحر اللجن نو عرض دا دے چې شرک تور تیاره ده او مسلمان به دې تور تیارې نه ځان ساتي او رڼا د توحید به خپل زړه ته وردن نه کوي دا به د مسلمان کاري ځان به کړی چې د شرک دا تور تیاره ختم کی او څنګه چې سړی د تور تیارې نه د وتو دپاره چراغ استعمالی څنګه چې سړی د تور تیارو د ختمولو دپاره بیټري استعمالی سولر بلب استعمالی دغه سے مؤمن بعد شرک نه د ختمې دور پاره د توحید رڼا استعمالی العرض د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به توحید خوخو چې شرک بکېدو کنه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شرک باندې خاپاو بد به غنل تکلیف کې به د شرک نه او د مسلمانم صفت دی چې په یو ځای کې د الله د توحید حالات وویني یو کلی ته عالم لاړ شي او هلته کې توحید واري مسلمان به خوشحالي. یو کلی ته انسان لاړ
او التک شرک موجود دے شرک نو مومن چې کله دا شرک ویني په شرک باندې به مومن خپکیږي کاش چې دلته کې الله سبحانه وتعالی د توحید پروګرام جوړوي عرض میں دا کہو چې نبی صلی الله علیه وسلم با د شرک ختمون کو خلق ته خوشاله دو سیدنا جریر رضی الله تعالی عنہ بچ رسول الله علیہ السلام بولیدو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاندل بخاری مناقب الانصار کی 3823 کی یو روایت راځي جریر عبداللہ نے روایت دے جریر ابن عبداللہ نا اغوی کان فی الجاہلیت بیت د جاہلیت په دور کې مونږ ژوند تیرو او بیا ما اسلام راوړو خو وی الته کې یو درگاه و درگاه دا خلق بناستو او د یو درگاه سره منجورانو جاروګانې به په خزو وخلې گریوانونو کې به ول چوف کو چا به د قبر مالګه سټلی چا به د قبر کانی په ځان باندې وال هغه درگاه ته به ذل خلاصه او الکعبۃ الیمانیہ او الکعبۃ الشامیہ به وتم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی درگاه ته قتل نیم بنه پاتې کېدو اے ربا دا قوم سکی مړ بابا لتلی دی او د خورو دلان د دفن سړی د پاسه منجوران ناس دی خزی په دې شرک باندې ځان د الله نه متنفره کی او د منجورانو په دې چوفونو د خپل خاوندانو بیزتی کی رسول الله بخپو یو ځل د الله حبیب د جریر تو قتل دا خیسته باډه والو خپل ځواني الله ور کړوا وتوي انت مریحی من ذل خلاصا اے جریرا داړه به یخنه کې چې دا درگاه روان کې ګران کار د درگاه روانول ولا چې اوس زمانہ کې دا ډېر ګران کار دی نو بیا د رسول الله په دور کې چې عربو خپل پلارانو باندې جنډې لګولې وي دشمنه به په کولې جیدادونه په بیلل ګران کارو یره چې جریر دې دا ونو جریر وې دا جون دې یو ځل به مرګ سم راځي د رسول الله خبره دا او رسول الله و چې زما ګوګل په یخیږي زما له په یخیږي راشه نامه کوا وې رسول الله ستړب په خوشاليږي او جریر بناراستو کی تور راواغستا او د احمس قبيله 150 ځوانانو ته ویروزه او دا زلور سره او ځوانو غټ قبيله او غټ خاندان او کله کله غټ خاندان فائدہ ورکی او کله کله غټ خاندان لوی نقصان وګرځي هغه غټ خاندان ډیر لوی معزز دی چې عاد خپل نوجوان سره په حق مسله کې ودرېږي او ورته وي د هر باطل خلاف به مونږ سره وګ په وګ ولاړیو دې ته خاندان وي او بغیرت خاندان دا بد خپل حق پرست نوجوان خپي وي او دا غره بیزته کوشش وکي بہرحال جریر ابن عبداللہ تور واغستا 150 د احمس قبیله ځوانان واغستل رسول الله ناس ته دعا وته کوي اے ربا جریر پډیر جوش او جذبه او غیرت سره وته ده ته امدادو کې جریر چې لاړو پاس باندې سور ده امونجوران ولید چې تور راخکله ده نو خلکو منډه شروع کړي جریر چې ورور سیدو یو حدیث کې را دي فکسرنا طول بوتان دا درگانا کتر وغرزول وقتلنا من وجدنا عندا او کم منجور چه رسول ده چانه اخپا والده و چانه لاس والده چانه سر والده طول مات کندم کرو او منجورانو تیوی اس بگورو پاسونی ورپس منڈو والی او دا درگاه سر خواکی دا دنیا سرونیت وشیندل اور روان شو کله چراغه او د توری سری رسول الله ولیده نو لارا رسیدل نه ده فدعا لنا ولاحمس رسول الله علیه السلام خواندل د احمس قبیله ته دعا وکړه جریر ته دعا وکړه اے جریر نن دراله د اصل یخ کو نو بیا به جریر راغه رسول الله علیه السلام به خواندل ویل چې سسوان سره ده پروغه درگاه ورغه بوتان مولمات کل منجوران مزغلول ونه او سانگیم تی کٹ کڑی کبرم ورلر اوس پردو ویسن اشنا سوان ده جریر نو رسول اللہ بدد ده باڑے او ده حسن ده وجم ده تخاندل او ده شرک خلاف زیارت و مزار روان کو هم با رسول اللہ چرت وکتلو بے خاندل نو ده رسول اللہ سر با ده خبر خوند ورکو چه یو سڑے با او ده بوتانو بے رد کو او د دې یو وجه دار چې د ابراهیم علیه السلام وصیه ده او بابا جان ډېر تکړه سړی او چې هغه د دنیا بوتان را مات کړي وکته سملوري او چانه وګونه او سټونه او تبري بوت پسې وړو نو هغه اثر الله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ما چولیو نو
هغې نه بعد به بیا منجوران په درګاهونو کې نه کېناستل هغې به وی چې تجریر به ناڅاپه راشي او خپې لاس به رالمات کي یو سړی چې د غیرت کار په علاقه او معاشره کې وکړي که نه بیا ټول خلک ویښ شي خو زمونږ دا مولا طبقه نه ده په بېغیرتوب کې د دې مخکرې راخېدي دي مولا به په مقبره کې بیان کوي او خوا کې به صابون پیټۍ تقسیمیږي ورته په ژبه د ګلی وشه او په ژبه د ننکۍ راوخېجه نو ته چې د مونځ او دس او د روجې خبرې دې ځای کې د ستا مخې ته چې بدعت کېږي دې ته روژه ټینګېږي دې بدعت ته مونځ ټینګېږي دې بدعت ته د اعمال ټینګېږي او بیا په مقبره کې چې عالم بیان کوي دا څومره قبرونه خلکو پاخه کړي دي په دې پخو قبرونو رد وکړه د مقبرې په بدعاتو رد وکړه ته تاو راتاو شي او صلات تسبیح په د قبر په غاړه یو لګیا دی او نیمه ګنټه په دې ډکه کړه چې صلات تسبیح باندې الله مخکني ورستني ګناهونه معاف کوي هلکه ته محکام مقاو محل او حال ذوالحال پیژنه که نه نو عرض دا دی چې د مؤمن به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم مینه وي د توحید سره به مینه وي د شرک نه به نفرت وي او یاد ساته مؤمن دی چې شرک کېږي د ده زړه به خفه دی به پریشانی د ده په زړه به بوج وسې نه رسي خو مؤمن به په شرک باندې خفه پریشانه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری کتاب المناقب کی روایت 3823 کی راضی جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ فرمائل انت مریحی من ذو الخلصہ اے جریرہ دا ظلم خپا دے بالکل چوی چوی خواہ کی درگاہ دا پا ذو الخلصہ کے او پا الکعبت الیمانیہ الکعبت الشامیہ کی شرکی کی دا علم ڈک دے و خپا دے دا دا مؤمن نشان دے چھ پا شرک بدے خپای واسے نرسی انو په زړه کې به خپي وسه رسی په جبه ولګیای وسه رسی په لاس به منه کوي خود شرک خلاف به مؤمن متحرک وي ژوندې به وي او زړه کې به د ایمان جذبه وي دا د مؤمن صفت ده او دې د وجنا یو سړی تر هغه مؤمن نشي جوړې دي تر سوچ د په دې زړه کې د شرک نه نفرت نه دی راغلی چې مسلمانی کې نو په لا اله الا الله مسلمانی کې د الله ته به مخکې خلکو قینچی لام وي لا 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 د الله نه علاوه تمام غیر الله په دی لا قینچی کا یو د الله نوم پریدا د الله مقابله کې په دې ځمکه او اسمان بل چاته الہ اونوي بل چاته حاجت روا اونوي بل چاته مشکل کشا اونوي بل څوک دغه پراز باندې خبردار اون غړي بر څوک بغیر اسباب او आवाज اوریدونکو فریاد اوریدونکو اون مني بل څوک د نارینه او زنانه اولاد ذمہ دار اون مني لا الہ نبی د الوہیت پا مرتبہ نہ دے لا الہ اولیاء د الوہیت پا مرتبہ نہ دی لا الہ نیکان و فقہاء و علماء د الوہیت پا مرتبہ نہ دی لا الہ جوندی و مڑی آلیہ نہ دی الا اللہ د الوہیت منصب صرف و صرف رب العالمین تا حاصل دے بل جاتا نا لا الہ او عالمان وی ودا الہ نکره دا او لا نفی دا او نکره چی پا سیاق دا نفی گراشی تفتزانی دا او تلخیص المفتاح والا قانون دا عربیت دا بیانی وَإِنَّ النَّكِرَةَ تَحْتَ النَّفْيِ تَعُمُّ نکره پا سیاق دا نفی کی عموم پیدا کی معنی دا منطقیان ورطا صالبہ کلیه وی نفی دا حکم دا محمول کی عن جمیع افراد الموضوع الہ ندے 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 تمام غیر اللہ الہ ندے الہ کدے نو صرف او صرف رب العالمین دے دا د مسلمان با عقیده وی پا دی قینچی لام با دا طول دنیا کرچکے یو اللہ تعالی با الہ منے دا شرک نفی دا دا توحید نمخ کے دا اول با دا شرک نفیو کی بیا با موحد کے گئے قرآن وی فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ اول با دا غیر اللہ نا انکارو کی داغین بعد با وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ پا اللہ تعالی ایمان نوڑے زمونگا عجیبہ کاردا دے بس مونگ اللہ منو دا اللہ منلو سر سر عرص منو بس دیشی زمونگ با ایمان در لوی اثر ورزو لے دے حالانکہ دا صحیح توحید دا پارا او دا قوی شرک دا رد دا پارا دا اللہ کتاب با جن کے یوزل اوریدل ضروری دی تا اللہ قرآن چووری
تب حیران شي چې قرآن د دې توحید بیان څنګه کړی دی او د دې شرک رد څنګه کړی دی، نو ډېر عجیب یې کړی دی. او یاد ساته شرک ته همیشه دپاره مشرکانو وسیله ویلې ده، توفیل ورته ویلې دی، برکت او جاه ورته ویلې دی. مشرکانو چې به شرک کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به وی سورۃ الزمر 3 آیت کې راځي ویل والذین اتخذوا من دونه اولیاء، هغه خلق چې هغې د الله نه علاوه نور نیکانو خلقو دپاره د الوهیت منصبونه جوړ کړي دي، هغې عقیده او بهانه دا ده وایي ما نعبدهم، مونږ خو د بابا عبادت نه کوو، ما نعبدهم مونږ خو انبیا او اولیاء ته را مدد شه نه وایو، ما نعبدهم مونږ خو دې ته رکوع سجدې نه کوو. نو دا څه کوئ؟ الا ليقربونا الى الله زلفا، د دې په وسیله او په برکت مونږ الله ته نږدې کیږو. هغې ورته تقرب وي، نن ورته دیوبندیان ګلان وسیله وي، جاه ورته وي، توفیل او برکت ورته وي. کله به وي هؤلاء شفاعنا عند الله، دا نیکان به د الله په مخ کې زموږ سفارشیانی. هؤلاء شفاعنا، خلق وی بوتانو ته به را مدد شویل، بوتانو ته څوک شفیع وي؟ هؤلاء شفاعنا عند الله، وی دا به د الله مخې ته زموږ سفارشیانی. او دا شرک پرسته علماو به د عوامو ته ناشنا مثالونه وي. عوامو ته به وي ای عوامو تاسو چې د بره چت ته خیجه دا درمپایې نه بغیر خطی شئ؟ خلکو به وایي نه. وی د دریم چت ته چې خیجه پوړو نه بغیر خطی شئ؟ خلکو به وایي نه. بیا به وي ته چې جج لذي بی د وکیل نه جج سره خبرې کولی شي؟ وي نه. نو وی چې بغیر د پوړو د درمپایې نه چت ته نشي خطی، او چې بغیر د وکیل نه جج له نشي تللی، وی بغیر د بابا نه الله له څنګه ځي؟ داسې قیاسونه به کول. نو عوامو به وي یاره ناشنا مولا دی، کومه خبره یې وکړه، تو اوس د نورو کمقلو ته وګوره، دی بغیر پوړو کوټې ته خیږي، دی بغیر جج وکیل جج لځي. یاد ساته کوټې ته د پوړو او د درمپایې ضرورت ذکر چې کوټه ستانه لرې ده، او جج ته د وکیل ضرورت ذکر چې جج متکبره دی، تا سره پرای راست نه ملاویږي. الله تعالی خو نه لرې دی، بلکې الله فرمایي نحن اقرب الیه من حبل الورید. ته چې الله ته چغه ووې ستا د مرۍ رګ پې زور رستو علي، د الله عرش کې هغه آواز مخکې موجود کیږي. دومره تا ته ستا رب نږدې دی. اور دویمه خبره، ستا جج تا سره ملاقات نه غواړي، ځکه تا وړوکی ګڼي. او الله تعالی خو فرمایي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، الله فرمایي ادعوني استجب لكم. اے زما بنده ما ته چغې وخه، ما ته جړه وکړه، استجب لكم، زه ګورې دعاګانې قبلوم، زه فریاد قبلوم. او چې ما ته چغې نه وی زه خفه کېږم. او جج له چې بار بار ځي جج تنګېږي، او الله نه تنګېږي او نه خفه کېږي. نو په جج کې او په الله کې ډېر لوی فرق دی. نو عرض مې دا کو چې د مسلمان د خپل رب سره سم تعلق جوړېدل پکار دی. په دې پیسه باندې زمونږ اعتماد جوړ شوی دی، نه چې پیسه راشي ټول کارونه حل شي که حل نشي. دا ولې؟ دا اعتماد په دې پیسه جوړ دی. د چا اعتماد په بزنس جوړ دی، نو چې بزنس ورته ملاو شي ټول مشکلات حل شي. دغسې دا اعتماد په رب العالمین جوړول غواړي چې په الله د اعتماد جوړ کو پیسه به نه ستا کار به رواني. په الله چې اعتماد جوړ شو بزنس او کاروبار بنی او ستا کار به ډېر ښایسته رواني. اعتماد په الله باندې جوړول د ټولو نه بهترین چیز دی. او یاد ساته سیدنا یونس علیہ السلام د مئی په خېټه کې په ټولو تیارو کې لاندې پروت دی، او په هغه تورو تیارو کې د مئی په خېټه کې د سمندر په ویښ کې د وخت بادشاه نه دی خبر چې یونس څه شو، بچیان نه دی خبر چې بابا جان چرته دی، ښځه نه ده خبر چې یونس چرته دی، مال او دولت والا خلق دا نه دی خبر چې څه پوزیشن دی او څه احوال دی. په دې ټولو حالاتو کې چې اسباب صفر دي،
د یو رب العالمین په आवाज باندې او یو الله ته په جړا باندې الله تعالی سیدنا یونس علیہ السلام بغیر اسبابو د دنیا او د سمندر سر ته راوستو دنیا ته راورسو هیڅ اسباب نو پیسې نه و دولت نو د دنیا والے سيزونه نو دا د دې دلیل چې د وسایل ته مونږ او تاسو محتاج یو رب العالمین دې سيزونه ته محتاج نه دی یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله تاسو ټول الله ته محتاج یې والله هو الغنی په دې کائنات کې بے پروا او بے حاجت ذات یو د رب العالمین ذات دی نو پکار دادا چې انسانان دغه رب العالمین ته ور متوجي شي او دغه الله تعالی سره صحیح تعلق جوړ کی او یاد ساته د شرک رد که شرک وی که نوی د شرک رد به په هر حالت کې کې د الله توحید به مضبوطه رسول الله علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي ته وی لا تشرک بالله تا الله سره چته شرک نه کی وان قتلت او حرقت کته قتل کړي شي یا په ور وسوځول شي خود قتل او د ور د سوځولو په حالت کې هم چرته د رب العالمین سره شرک اونکی دا مزاج بدن نه جوړه که شرک نه ویومو خوستاب فیصله او د زړه فیصله د زړه आवाज دی چې زه مرګ قبلوم خود به شرک قبول نکم زب مرګ قبلوم خو زما به شرک طرف ته توجه جوړ نشي زب په ور سوځیدل قبلوم خو زب د رب العالمین سره شریک جوړ نکم دا به د مسلمان فیصله او د شرک دومره رد الله کوي الله فرمای لم یلد ولم یولد الله تعالی نن څوک پیدا دی او نه دا الله پیدا کړی شوی دی اوس علما دلته یو خبره کوي وی ډیر خلک داسې و چې د الله تعالی د پاره زامن منل داسې مشرکان وو چې هغه به نحن ابناء الله واحباؤه مونږ د الله زامن یو خاص خلک یو خاص فالورز چې وي فینز خدا سے ډلت په مشرکانو کې ترنه پورې نه راغلي چې هغه الله له پلار ثابت کړي او الله د چازوي جوړ کړي داسې ډله نشتا نو الله تعالی وی زما زامن هم نشتا او زما پلار هم نشتا نو دا خبره عقل منی چې د الله زامن نشتا د کې د شرک رد شو ځکه ځنې خلکو الله له زامن منل خو الله له خو پلار هیڅ نه دی منلې نو الله ولې د دې رد کو چې زما پلار هم نشتا وای که یو شرک نن نشته او سبا راځي الله په دې قرآن کې د هغه سبانی شرک د پاره لاره بند کړه شرک مسله او د الله د توحید مسله دومره بیان کړه که هغه په هغه وخت کې موجود و که نه وه الله فرمایل لم یلد ولم یولد نه زه د چا زوی یم او نه زما زامن شته واضح طور باندې بیان کړه نو عرض مې دا کو چې د مسلمان د زړه ته د الله توحید د الله تعالی یواله داسې ورننوزی چې بالکل په الله اعتماد جوړ شو دا عقیده ساته چې بی د الله نه تمام کائنات صفر ده او په دې کائنات کې د هیڅ اختیار نشتا دعاګانې کې قبلې جړاو فریاد باندې کا ترس کوي په جړاو فریاد کا قبولیت کوي صرف الله یې کوي بل څوک نشي کوله هر درگاه تک لړ شي هر قبر تک لړ شي هر پیر تک لړ شي هغه دستا مشکل نشي حل کوله سورۃ الرعد کې الله فرمایي والذین يدعون من دون الله هغه بدبخته يدعون من دون الله چرا عبادت شوی بلنوی چغی و ندا و فکار کی دا اللہ نے علاوہ باباگانو تا اولیاء تا انبیاء تا شیخ عبدالقادر جیلانی تا داتا گنج بخش علی حجویری تا اللہ فرمائی لا یستجیبون لهم بشیئن یو ضرب بر قبولتیا دا یو بابا نشی کولے یو ولی او یو نبی نشی کولے یو ولی تا لگیا کے دل او یو کانی تا چغی وحل دوارا یو برابر دی دا قبل اولو در دانه ده دا قبل اولو در بره ده او قرآن وی دا مثال داسې ده کباسط کفیه الی الماء لیبلغ فا چې باران وریږي او یو سړی ورته تلې داسې نیولي او دې کې مقصد دی چې زما خولې ته اوبه راشي نو د تلې نه خولې ته اوبه راځي
وای د دې غیر الله دربار ته چغې وال داسې دي لکه باران ته چې تلي نیولي او په دې تمه چې خولې ته به مې اوبه راشي. قرآن وایي وما هو ببالغ، که د غټ باران په افتو افتو د جړی باران ته لاس ونیسې او ستا دا مقصد چې زما خولې ته به اوبه راشي، الله فرمایي داسې چرې نشي کېدی. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، څنګه چې د یو سړي تلي نه خولې ته اوبه نشي راتلی، داسې د یو درګاه او د یو قبر نه د یو انسان حاجت نشي پوره کېدی. دې د وجه نه دا د مسلمان دپاره بنیادی عقیده ده چې مسلمان به صرف او صرف الله ترا مدد شوی او بيد الله نه بل چا ترا مدد شنوي. قرآن وی له دعوت الحق، صرف خاص اغه یو الله لردا بلنه حقا بيد دغه الله نه. نبی ته چغه وهون کې هم خطا ده، اولیاء ته چغه وهون کې هم خطا ده، قبرونو ته چغه وهون کې هم خطا ده، ژوندو پیرانو په درونو باندې پروت سره هم خطا ده. ولی له دعوت الحق. عالمان وی جار مجرور چې باول کې راشي خبر مقدمی یا د تخصیص پیدا ور کوي. یو تخصیص کې یو طریقه د ایجابي بل د نفي. معنی دا چې سوال بلنه او فریاد صرف الله تکوا او د الله نه بغیر د فریاد اوریدو در په کائنات کې یو نشتا. له دعوت الحق والذین يدعون من دونه. نو عرض مې دا کو چې د الله تعالی طرف ته صحیح توجه او د شرک نه براءت د مسلمان د پاره ډیر ضروری دی. دا خپل زړه چې پاک کې دی ته به د الله تعالی محبت را دن نشي، بیا به ټینشنونه هم نه، بیا به تا ته الله تعالی سکون هم درکړي. او کله چې د زړه کې د الله سره نور شریکان جوړ کړي دي، په دې زړه کې به د ستا د الله محبت ځای نشي، د زړه به د تنګ وي، زړه به د خفه وي. دې د وجه نه د الله تعالی یووالی پیژندل او د شرک نه براءت ډیر ضروری دی. الله تعالی دې په صحیح معنو کې زموږ زړه کې د خپل توحید او د خپل الوهیت مینه پیدا کی. هذا وبالله التوفیق. الله